کومو کسان ته چې د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ نه میلاویږي یا ځینې کسان ته دغه روپۍ میلاویږي خو ماشومانو ته چې دی تعلیمي وظیفه نه میلاویږي یا د نشنما پروګرام روپۍ ورته نه میلاویږي یا ځینې داسې کسان دي چې 7 میاشتې مخکې هغو رجسټریشن کړی دی خو هغو ته دا پته نه لګي چې موږ د دې دپاره اهل یو که نه یو یا دا روپۍ به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي نو دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو دپاره ده چې پوره یې وګوري بل لا دې ویډیو له یو لایک شیر کمنټ چې دی دا لازم ورکوئ دا یو پرې کار دی بل معلوماتي ویډیو نن تاسو مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي نو کومو کسانو ته چې د سره د بېنظیرو روپۍ نه دي میلاو شي نو هغه به دا چل کوي چې اوس ډاینامیک سروې شروع شوی دی د هغې دپاره به تاسو خپل رجسټریشن کوئ چې رجسټریشن وکړئ نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي په دې کې بیا زیاتکر کسان دا وایي دا مالدار خلکو ته میلاویږي مالدار ته نه میلاویږي دا غریبانانو کسان ته میلاویږي کومو کسانو ته چې میلاویږي نو هغه لازم کمنټس کوئ چې موږ غریبانانو دا روپۍ موږ ته میلاویږي ځکه زیاتکر کسان دا کمنټس کوي چې دا مالداره کسان ته مالدار ته نه میلاویږي دا ته په دې نه میلاویږي چې ته هلته کې هغه وخت نشي تېرولی هلته کې رشي او ته هلته کې لاړ شي او 2-3 منټه تېره کړې نو واپسي چې دی ته د هغې رش نه ځان نه وکاږې نو ته به هلته کې وخت تېروې نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي چې کله تاسو رجسټریشن وکړو او د هغې نه وروسته تاسو اهل شوئ نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي نو د هغې دپاره به تاسو رجسټریشن لازم کوئ که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې چې دی زموږ په فیسبوک پیج کې هم ویډیو شته او په یوټیوب چینل کې چې دی هم ویډیو شته ځینې کسانو ماشومانو ته چې دی تعلیمي وظیفه نه میلاویږي لکه د بېنظیر روپیو ته میلاویږي خو تعلیمي وظیفه چې دی دا ورته نه میلاویږي نو د هغې لپاره به هم تاسو خپل ماشومان چې دی به دې کې رجسټر کوئ داسې ډایرکټ چې دی دا روپۍ تاسو ته نشي میلاویدلی لکه څنګه چې په کوس نشنما کم پروګرام چې دی ماشومان او کم حامله زنانه چې دي هغو ته چې روپۍ میلاویږي نو که دغه څوک وي نو هغو ته به هم دا روپۍ چې دی دا به میلاویږي او د هغې لپاره به تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا به کوئ ځینې کسان دي 8 میاشتې مخکې هغو خپل رجسټریشن کړی دی نو هغوی نه موږ ته د اهلیت پته لګي او نه موږ ته د پیسو پته لګي نو اهلیت چې دی هغه تاسو آنلاین چک کولی شئ او د دې په باره کې چې دی هم زموږ په فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې ویډیو شته په هغه طریقه تاسو خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ بل لا که تاسو ته د بېنظیر د روپو د ورکړو ځای نږدې نو هلته کې تاسو خپل روپۍ چې دي دا تاسو چک کوئ که ستاسو روپۍ راغلي نو هغه به تاسو ته میلاو شي خو ځینې کسان د دې نه مخکې چې دی دا روپۍ ورته میلاوېدلې او اوس ورته نه میلاویږي نو هغه به هغه کسان ته نه میلاویږي چې کومو کسان ته چې دا میسیج راغلی چې تاسو دوباره سروې وکړئ نو هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي بل لا په اوله کې دا ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نه جمع شوي نو اکثر د دغې د وجې نه چې دی دا روپۍ تاسو ته میلاو نه شي نو اوس تاسو خپل اکاونټونه چک کوئ اوس د ټولو په اکاونټونو کې چې دی دا روپۍ جمع شوي دي نو که اوس تاسو په اکاونټ کې روپۍ نه وي نو د هغې لپاره چې دی تاسو به دوباره رجسټریشن کوئ او کوم چې 8 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی دی او بیا هم په اکاونټ کې روپۍ نه نو بیا به تاسو د دې لپاره چې دی اهل به نه د هغې لپاره چې دی خپل سکور به چک کوئ که ستاسو سکور د 32 نه سوی نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي